وجاء او راغله رجل یو سړی من اقصى المدینه د لرې طرف د شهر نه یسعى منډې وهلې. قال هغه وویلو یا موسی ای موسی علیه السلام ان الملأ یقینا مشران یأتمرون جرګه کوي بکا ستا په باره کې لیقتلوک د دپاره چې دوی تا قتل کي. فخرج ته ووځه انی یقینا زه لکه تا ته من الناصحین د خیرخواهانو نه یم، خیرخواه یم د ستا. فخرج نو ووتو موسی علیه الصلاة والسلام منها د شهر نه خائفا یرې کوونکی یترقب انتظار کو. قال ویل موسی علیه الصلاة والسلام ربي ای زما ربه نجینی ما ته نجات راکه من القوم الظالمین د قوم ظالمانو نه. ولما او هر کله توجه چې د مخ وکړه روان شه تلقاء طرف مدین ته، طرف د مدین ته. قال موسی علیه السلام فرمایلو عسا امید دی قریبه دی ربي چې رب زما ان یهدینی چې روان کړي ما سواء السبیل لارې برابرې باندې، سوا برابر السبیل لارې باندې. ولما او هر کله ورده چې دی ورسېده ما مدینه اوبو د مدین ته، یعنې هغه کوی ته چې د مدین خلکو اوبو ترې نه راخیستلې. وجد علیه وی موندل د هغې په خوا کې امت یو ډله من الناس د خلکو یسقونه چې اوبه ورکولې خپلو څارویو ځناورو ته. ووجد او موندل موسی علیه الصلاة والسلام من دونهم امرأتین، من دونهم اخوا د هغې نه امرأتین دوې زننه تذودانې چې هغې منع کول خپل څاروي د اوبو نه. قال موسی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیلو ما خطبکما څه کار دی تاسو، څه حال دی ستاسو؟ قالتا هغه دوه زننه وویلو لا نسقي مونږ اوبه نه ورکوو خپلو ځناورو ته حتی تر دې پورې یصدر الرعاء یصدر چې واپس شي الرعاء شپنه شپونکیان، دا چې کله واپس شي هغې نه بعد بیا موږ خپلو ځناورو ته اوبه ورکوو. و ابونا زمون پلار شیخون بوډا دی کبیرون ډیر. فسقا نوبې کړې موسی علیه السلام څاروي لهما د دواړو زننو د دوی ځناورو ته یې اوبه ورکړې. ثم بیا تولا وګرځېده ډډه شو الی ظل سیورې ته. فقال ویلو ربي زما ربه انی یقینا زه لما هغه څه ته انزلته چې رالیږې ته الی ما ته من خیر د څه خیر نه خوراک نه فقیر محتاج یم.